السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به او د صحت جامې به وطن باندې محترم مسلمانانو ته په دا یو ویډیو کې وګورئ چې دا مؤمن مسلمان شنه مؤمن دی یو ګناه هم نه د کړي او نه مکلف دی د زکندن حالت ته وګورئ څومره په سختی باندې دا روح د دنه وزي او څومره په تکلیف باندې دی په دنیا کې یو انسان هم نور پاتېږي ځکه الله تعالی فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر صاحب د روح څکونکی د مرګ دی یعنی په دنیا کې چې څومره جاندار دی که انسان دی که پیری دی که حیوانات دي که حشرات دي دې ټولو له به یو پیره مرګ راځي ځکه مرګ داسې یقیني دی چې د مرګ نه انکار کول ممکن نه دی چې څوک د مرګ نه انکار وکړي ای مسلمانانو داسې کسان به تاسې لیدلي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي د قرآن کریم نه انکار کوي او د داسې خلکو هم څه کمی نشته چې هغه د الله تعالی د ذات نه انکار کوي او داسې هیڅوک به ته ماته راوښیاست نه چې هغه د مرګ نه انکار کوونکی که مسلمان دی که کافر دی که مشرک دی یعنی هیڅوک داسې نشته چې د مرګ نه انکار وکړي ځکه مرګ داسې یو حقیقت دی چې دا په هر محله کې په هر کور کې په هر علاقه کې هر سړی په خپلو سترګو باندې د دې مشاهده کوي بیا موږ هم د دې نه عبرت نه اخلو چې نن دغه فلانکی ولاړی نن دا فلانکی د دنیا څخه ولاړی سبا به زما نوبت راځي زه به هم د دوی دنیا څخه ځم لیکن کشنی ماشوم دی چې دا دومره په تکلیف دی ما تا باندې به څومره تکلیف تېرېږي ما او تا نه خو ګناهونه سرزد سوي دي زما ستا نه خو خطاوې سوي دي زما ستا نه خو لمنځونه قضا سوي دي نو زما ستا د روح به څه حال دي زما ستا روح به په کوم حالت کې ده د دغه جسد سره د دغه صورت څخه جلا کېږي حضرت حسن رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ای ابو هريره پوښه چې د مرګ سختی او تکلیف پر مؤمن مسلمان باندې د 300 تورو د گزارونو دی یعنی د مرګ حالت پر مسلمان مؤمن باندې دومره په سختی باندې تیریږي لکه په 300 تورو باندې چې انسان ووایه د هغه فرهاروسه د هغه زخموسه دغه انسان څومره په تکلیف وي او څومره لرزانه وي او څومره بیچنه وي د مرګ په حالت کې به مؤمن مسلمان دومره په تکلیف باندې وي دغه مرګ دومره په تکلیف باندې د انسان ته راځي دا روح دومره په تکلیف باندې وځي نو باید موږ الله تعالی ته متوجه سو د الله او د رسول پر نقش قدم باندې روان سو د الله تعالی حکم ته غاړه کښېږدو نه بیا به الله تعالی را ناراضي سي دغه روح به مې د اسانۍ په شکل باندې ووځي ډېر اسانه به ووځي بیا به هیڅکله په تکلیف باندې